دا پلان کې کار چې کوي دا هیڅ یو په وجه باندې زه ټول مومن قام دی کم دی من کام کې ډېر په کلي کې چې په وطن کې د دوی ملکانان دي ملیان دي پکې علم دین دي پکې نوکر پیشه خلک دي پکې بل زمونږ د دې ټولو تقریبا زمونږ خپله رشتې پکې شوي را شوي د پاره قام کې تقریبا دا شان دي دا دي دوی سواد وایي دا مونږ ملیزي وایي نو ملیزي څه بد نه دی دا ملیشین چې کوم دي دا ملیزیان دي که نه پوه شوې زیاتر مونږ هم دا غرونه نه راکوشو میدان خو مونږ فتح کړی دی نو ضروري نه چې بس دیر کې نعوذ بالله ټول بس ملیزي څه کانسل دي یا مونږ کابلي وایو یا پنجابي وایو لکه خپه به نه شي د عوامي نیشنل پارټۍ د ملګري لکه دوی زړه دا دغه وه باچا خان دا ګفت مبارک و نیکه مې دې کړ نیکه مې دې بلکې هغې دا ګفت مبارک و چې یاره تور مار او پنجابي مخې له در شي نو تور مار پرېږده پنجابي وجنه هر پنجابیانو کې ښه خلک شته تکړه خلک شته علامه اقبال غونډه کې هستي پکې ده ورکوټې سړی هغه خو د پښتون چې څومره ستاینه کړې نو زه د لنډ به دا راشو چې کوم سړی طبقاتي سیاست کوي که نه او په دې باندې لکه ګورې زه ستا طبقې نه ولاړ یم او زما ته په دې باندې وګوره او زه چې کوم دی نو غریب یم او غریب چې کوم دی نو ما له ووټ راکړه یا قام چې کوم تاسو څنګه ذکر وکړو نو دلته کې خو موږ ټول په یو چاپېریال کې چې کوم دی نو ژوند کوو ټول یو خلک یو بالکل ټیک ده ټول یو خلک یو څوک چې دا کوي په خپله د انسانیت نه خو لاندې دی چې د انسانیت نه لاړ شو د ایمان نه هم خلاص شو ځکه چې مسلمان چرم د انسانیت نه کوز سوچ نشي کولی مسلمان خو هغه چې زناور ته چې تکلیف نشي ورکولی ځکه چې دا زما د نبي پاک صلی الله علیه وسلم حکم دی چې کوم زناور ستا تصرف لاندې خر شو ټټو شو سپی پیشو شو د هغې خپل حقوق بیان کړي نو ته یو سړی صرف په دې مثال په طور ته اوس نه شي پوهی زه دا ته یم چې هلکه ستا څه کار دی چې ته دلته راځو مرزو کې رزق پیدا کړې نه د فارسي یو ډېره ښه مقوله ده او موږ ټول پښتانه فارسیوان یو اصل کې پرشنس او دې نه شاته ابراهیم علیه السلام ولایت چې هر ملک ما است که ملک خدا است وی هر وطن زما وطن دی زما د الله وطن بل دا فرق خو الله تعالی په قرآن کې فرمایلی دي او مونږ ته هم پته ده چې دا خو وقتاً فوقتاً صرف د خلکو د علاقو د وجې نه د پیژندګلو د وجې نه لکه مثال په طور اصلي مالک الملک څوک دی الله خو که تو سر چاته وایي چې تا نه څوک تپوس وکړي ستا کور ته درشي اول د ګاونډ کې تپوس وکړي هلکه دا کور د چا دی او ورته وي د الله نو هغه سړی به ورته څپېړه ورکړي وي زه راته هندو ښکارم یا ولې ما ته نه پته چا سره الله دی خو چې دا دې تپوس کوي نو صرف پوهې دپاره د کار اسانولو دپاره مونږ به وایو دا د الفان کور د دې کور مالک څوک دی الفان نو دې دا مطلب نه شو چې مونږ الله سره شرک وکړو دا الله پاک رالیږلی دی دا سیسټم د الله پاک پیغمبرانو دا سیسټم ښودی دی چې کوم الله پاک پیغمبران لري نو دې سره چې دی دا څه عیب نه دی دا صرف د پویو دپاره د نښې دپاره چې دی مونږ قام چې دی تقسیم کړی دی چې دا پلانکې قام دی دا ډنګرې قام دی یعنې چې دا څومره قامونه شاته بوځي ټول د آدم علیه السلام ټول د آدم علیه السلام دا ژبې چې کومې دي د هر علاقې خپل لکه اوس یو علاقه کې یو سپین روبه پیدا شو هغه یو ژبه جوړه کړه پنجابي یې جوړه کړه پښتو یې جوړه کړه دا پښتو خپله چې د فارسي نه وتې اردو خپله چې د پښتو د فارسي د درې د عربۍ او اوس پکې انګریزي او سنسکرت نه راوتې ده اردو خپله یعنې مخکې اردو نه وه چې مونږ نور راغلی افغانستان نه هندوستان نو دا وقتاً په وقتاً دا رسم الخط لکه اوس ستا دي چې د دې ټیک ټاکو د وجې نه پښتو لیکل چې دي په انګریزي کې نه شو دې ته رومن وایي دا لفظونه چې کوم دي دا اے بي سي دا رومن دي دا انګریزي نه دي چې څنګه زمونږ د الف ب ت دا عربي دي دا عربیک رسم الخط دی نو دا چې دی په دې باندې طبقاتي چې څوک کوي زما په حساب سره بل قرآن وګوره یا ایها الناس هر ځای کې چې انسان ته متوجه دي نو قرآن خو د ټول انسانیت لپاره دی پېښ زه دا خبره م ډېره اورم خان لکه یاره خان له دونه ورکړې ده نو دا د الله تقسیم نه دی
او مال چې کم دی نو زه په کې پردی کوټه کې اوسم ما ډېر ځینو کې نو هغه ورځ شیخ ادریس صاحب هغه کس ته وایي چې توبه وباسه الله په دغه باندې داسې خبرې مه کوه لکه یو دې کې خو ګوره بیا ضرورت دی دا کس کو زه مسلمان نه ګڼم یا مسلمان نه ګڼم یا ډېر کمزوري عقیدې والا مسلمان دی بس صرف چې د مسلمان په کور کې پیدا شوی دی او مجبورن کلمه ویله د سره اړو اسلامي علم شته الله جل جلاله کولو فرمایلی دی وای زما خوښه ده وای زه به چېرې څوک په غریبۍ کې ازماوم امتحان دی د دنیا دا دنیا چې ده که دا امتحان دی وای زه به څوک په غریبۍ کې ازماوم څوک به چېرې په دشمنۍ کې ازماوم څوک به په مالدارتوب کې ازماوم څوک به په علم ازماوم دا علما چې کوم دي دا د دوی ازمایښت دی که دیني علم دی او که دنیاوي علم دی څوک به په څه شي کې هر سړی له چې کوم اختیار ورکړی دی دا د الله پاک امتحان لکه زه دې وخت دا سوال دی که نه تاسو برسټ صاحب تاسو مارکیټونه هم دي کور هم غټ دی حجره هم غټه ده او زه چې